نبی علیہ الصلوۃ والسلام عزت من فرمایي چې د مو په امت شوی په آخر شي یو خلق یو قوم یو جماعت روشي چې خلق په جماعت شي خبره کوي او دنیا خبره کوي. الله رسول فرمایي چې فلا تجالسوهم اے د مو امت خلقا تاسو د خلق سره نستای مکیه و الله رب العزت هیڅ کله پروا نه کوي د خلق عزت من د مو په لوش دا فتاوا عالمگیری جلد نمبر 9 پداشه د حواله وروړي د خزانه الفقه چې دا د فقيه ابو الله سمرقندي رحم الله کې توب دا د حواله وروړي کوي چې ان الكلام المباح من حديث الدنيا في المسجد حرام چې یو مباح کلام آپ جمعته شه چې دنیا سره تعلق لري من حديث الدنيا چې تعلق ته دنیوي خبره سره حرام ده حرام ده. ودارنګ عزت منه ا تنبیه په برشه دغه عالمگیری فتوا جلد نمبر 9 داغه د مسجد د احترام 15 قسمونه بیانای چې جمعت آداب څه شي دي دا 15 اقسام مشتو سجدا کیو بدا باندې عمل کوي. پداش د اولنی لیکي اولها چې کله سړی جمعت ته داخليږي نو دایو پهلا وخت دخول دای د شي کوي دای د په حلقه باندې سلام اچي لیکن په وخت اذا كان القوم جلوسا غیر مشغولين بدرس ولا بذكر چې خلق هغه په ذکر او په درس قرآن یا په درس حدیث باندې مشغول نه به ته بچار دوی سلام وچي لیکن که چې خلق په منځه باندې یا خلق لري موجود نه وي به لیکي چې به ته بچار دو فإن لم يكن فيه أحد أو كانوا في الصلاة فيقول السلام علينا من ربنا وعلى عباد الله الصالحين به دا سلام وچي چې سلامتیا دی په میش باندې د خپل رب طرف نه او د الله په نیک بندګونه باندې. دوام لیکي عزت منه دوام ادب ده مسجد د احترام دغه دا د لیکي چې ا سړی چې کله جماعت ته داخل شي مسلمان نو بچار دادو چې دای دوه رکعت المنځو کی یا تحیت الوضو کی یا تحیت المسجد کی دوه رکعت نفلو کی. دریم ادب د مسجد دادا چې په جماعت شي خرید او فروخت نه کوي خرڅول او کول نه کوي دانا چې جماعت ته روغله است دنیوي خبره ولګولې د کندوري کیسه دی ولګولې یا نه کاروبار دی دا اس هغه جماعت شه دا خبره لګیا کړي نه دا د جماعت بیا ادبی دو. سلام دی لیکي چې کچېری سړی پهلا بچار دو چې وسلا سړی نه وروړي لیکن که سړی وسلا وروړي بیا وسلا هغه بند وروړي کولا وسلا نه وروړي د سنی چې جماعت شه چاته تکلیف نه ورسېږي. په نظام لیکي چې دای په جماعت شه د ورکشوی یشای ورکشي د ایغه ژغ نه کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک فرمایي چې یو سړی نه یو شای ورکشي د په جماعت شه د ایغه برش ژغو کی بیا الله رسول فرمایي چې خدای دا شاید ته نه کی ورمیند نو مشته جماعت شه بیا چانه زه ورکی چانه چرګي ورکی چې تر چانه ورکی ویلا په جماعت شه مولوی صاحب ته ژغړتا وږي دغه ګناه ده دنه مشته خپل ځون نه بچ کی. ها که چېر یو انسان ورکشي یو بچي یا بچي ورکشي نو د ایغه بیا فقها رخصت لیکي چې چونکه یوا استثنایی مسله د دښینا نو ایغه بیا سړی ژغ کوي شي او هر کسو نه کسر دریمي چرګه و ده پلونیشي و ده پلونیشي و ده ورکه پیسې ورکه دي غوړي ورکتي دا جماعت شه مناسب نه دي او دا صحیح نه دي. شپږم لیکي الله يرفع فيه الصوت من غير ذكر الله تعالى. شپږم احترام د جماعت دادا چې په جماعت شه سړی په چیګه اوس باندې خبره نه کوي د الله د ذکر نه علاوه یعنی قران ته راځي ذکر کوي شه هټ کړی دنه نه خبره نه کوي. او هم لیکي چې الله يتكلم فيه من احاديث الدنيا دنیوي خبره په جماعت شه نه کوي دا هم ادب د احترام د جماعت دا. او وتم لیکي چې د خلک په سټه باندې وې قدمي نه اړای د جناب بزرګون وی روشي جمعه پورز باندې یا په بل ټیم باندې شلیټ روشي باز به دای دغ ټیم شه زون نیک سړی جوړای له پیر جوړای پیلا سوفت دای زون راسای بیا خلک په سټه باندې اوس درونی داغه دغه رسا ګنا دا او د جماعت بیا ادبی دو. نام لیکي چې کله جماعت تروشي نو بدغ زوی شه جماعت شوه دای چا سره جنگ جګړه جدل جدال نه کوي. او لسم لیکي چې سیک په صوف شه تنگینا یعنی صوف جوړ دا از د خامخ صوف تماس تور نوزي د خامخ زون شي کوي پهلا صوف زون راځي پهلا صوف ته زون راځي خو په ټیم باندې جماعت ترسا نو دا سړی نه کوي. ای ویل سم لیکي چې جماعت تکیم سړی روشي مسلمان نو دا و دې مسکوین کی په مخ باندې نه ترېږي
یو سړی په لمونځو ویلوړ ده، په نفلې ویلوړ ده، په فرض ویلوړ ده، اس په دغه په مخ باندې مه ترړه. دا د جماعت بې حرمتي دو که داسې کوې. او 12 لیکي چې به جماعت شي ګند پیلاو کوي، یعنې ویژګې وینې تی کوي. ویژګې تی کول یعنې دا چې کوم ګندګي دو دا سړی بار کوي، به جماعت شوی دا نه کوي. 13 لیکي چې به جماعت شوی سړی ګوتې نه ټسایي. ګوتې دا ځنه خلک عادت جوړ شوی چې لمونځ کوي یا به ګوتې ټسایي، جنیری یا به ګوتې ټسایي. دا د جماعت بې ادبي دو. او جماعت احترام دا ده چې به جماعت شوی ګوتې ټسول نه کوي. او 14 لیکي چې جماعت چې کوم د داوی د نجاسات و د وړې وړکي نه هغه وړکي وړکي چې دغه پلیتکی د جماعت د بالمزیه ادنا خوفي نو دا قسم وړکي و جماعت تن روواله. د سني چې کیر شي ته وی چې بیا او تی به جماعت تر دنګاوي او جماعت شزو کا به کله جوړي کله سکای کله چک کله دنګيري. نو دا قسم زیوت وړکي وړکي چې کوم داوی د جماعت نه سوته والمجانین یا پګلون یا اقامت حدود وغیرہ چې کوم دي داوی په جماعت شه نه کوي. او 15 لیکي چې مقصود کی خبره د جماعت ته احترام ايو ثرا فيه ذکر الله تعالی چې د الله رب العزت د ذکر کثرت په جماعت شه وشي. جماعت ترغله تلاوت ته وکړو، ذکر اسکار دی وکړل، په دا باندې الله رب العزت زیات خوشولېږي. نو دې منه دا ایمو بلو شجدا کی فتوا متوسط شکر کړه نام جیل فتاوا عالمگیری په صفحه 110 نمبر باندې دا د لیکي مکتبه د رشیدیه. نو دا شی مشتو د ځای کی د خپل ازدا کی مخشا خلک ته شیر کی او په دا باندې عمل یاو کی. الله رب العزت مشتو سے ټول ملګری ته په دې باندې عمل کولی توفیق نصیب کی. الله د جماعت احترام مې په زړه شو چي. الله مې د جماعت ته به حرمت